سلامونه دوغانې د هر هغه ته ورسیږي چرته چې د اجازه خان आवाज رسي او چرته چې د مشرق چې شکل لیکيږي امید دی چې د خو صحت او مالکان به د خاصیتونو ما خوندونه شاند کې مزه لې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو پروګرام کې आवाज زنه ما سره شاه فیصل صاحب هم دي شاه فیصل صاحب طرف ته السلام علیکم شاه فیصل السلام علیکم څنګه شاه فیصل صاحب تاسو خیر خیریت د فټ فاټ تاسو امن باندې شکر صحت خدای روزي خیری نه روزي څنګه تیریږي تاسو الحمدلله روزي خو ټولې ورال خې تیر شي شاه فیصل صاحب تاسو ډریسینګ سنس ماشاءالله ډیر زبردست دی مطلب دا تاسو ډریسینګ بیا ورپسې بره واسطه تاسو حسن نظر دی جی نه ماشاءالله بیا ما نن دغه تاسو کو شاه فیصل صاحب چېرې اسی خو پته ورته خو دوباره کراس چک د پاره ما چې تاسو د کوم سره تعلق ساتي کنه وی مردان سره بس مې به ټیک دا مردان والا د دې ډریس سنس او هغه خام خلک خپل خیال ساتلو کې ډیر زیات چې کوم نه کنه سوچ او فکر کوي ډریسینګ حواله سره ور سره خوا کې واسکټ بیا چرته موکراشینو خامخا په کول بیا سپلای کنه ار یو شیز ویل ډریسډ او ویل مینټینډ وي دا خبرې موږ څنګه شروع کړې شاه فیصل صاحب چې رجا آلموسٹ 15 تر جوخته ده بیا نه پس بیا د اختر تیارانې شروع شي خدرس کې راکه فرست ټایم ډے خو خلکو تراوی په مایند کې وي چېرې تراوی دی ختم دی بس نه پس بیا که زموږ پرې کې څوډي زیات لیزي وي نو هغه ته که چېرته موقع ویلاو شي خو درځي ته ریکویسټ وکړي که څه ټرای ورسه چلو که نه که دوی جوړوي نو یو له جوړ کړي که یو وي نو هغې کې مو ته درځي که کاجي وتی را تاسو صورت تاسو خو آرام یاش کپڑے هم جوړوي واسکټ نه دی زه کپړو کې لګ لیزي ما شاه فیصل صاحب ها جینز وغیرہ د کې ټیکي ما خو لکه د کپړو کې لګ لیزي ما نو اوس مې ویچاره نه یار دا خیر اوس که فرض ما چرته یو درځي هم دي زه په هغه باندې کپړې ګنډم نو داسې زیات هم نه دي کول په کار کنه چې ته ول درې جوړه یو څه چې شابه دا اوس والا خامخا باندې بیا برډن دی پیاړډي برډن بس صرف یو کو جوړ کړل خیر دی اختر کې څه دا نوې جوړه ډېره مزه کوي لوک او فیل ورکړي چې یاره اختر دی او که داسې د کور کې چېرته تېر کال والا پرته وي که نه او نه دي اچولي بیا هم فیل نه ورکوي تېر دا خو ماړه راوړې نه ده که نه زړ کاغذ مې کلاو کړی نه ده نو بهرحال شاه فیصل صاحب خبرې ترې خو به کوو مونږ خو ویور سره مونږ دا وایو که چېرته تاسو مونږ سره پروګرام کې شرکت کول غواړئ نو 25845544 2 5 3 0 0 3 3 ونه نه 15 دا زموږ د واتساپ نمبر دی شاه فیصل صاحب د ما د اسینه چیسټ پرابلم چې کوم تر اوسه پورې روان دی باوجود دې چې زه هلکه پلکه ټریټمنټ کوم او په نو سره بیا فوډ پویزنینګ هم سٹارټ شو او بس ما کا پوره کار شو ځه بس کنه خو هغه لا خیر کو هغه رنګ فوډ پویزنینګ نو چې انسان بالکل هغه پروت دی کنه نو احتیاط کول پکاري احتیاط پکار دی په خوراک کې یس موږ اصل کې پرونش پیلاړو موږ ته کیو خوړې او داسې دینم ته کیو خوړې چې نن جان نه پہچان او بس اړو نومینو نو چې خوړم مله کته موږ سخر راګیو کنه لکه نسل ټیسټ شته نسل د غوخي خوند شته دا مسله خو او بیا مسله یاره پیدا شو چې بیا خو درې مسله نور پس اخبارونو کې راځي چې د فلان کې خو کنه زناور خو سره رونو خر خو خوا یا باسی خو خوا نو ما ټیک خو خر خو روانه خړلې ده خو زه خیر که څوک بیا تاسو رانه کوي چې خر خو خسیګن ټیسټ کوي نو موږ خړلې ده زه زما اخر داسې شدت سره خراب شو کنه شاه فیصل صاحب چې هغه زه د باربیکیو دا شیدونه ما باندې بد نه لګیږي ها د شي زه اتوماتیکلی خراب کړم بس په کیو دی کې واو ټیکو یا چې ما غسیغه دا غوخره وغه داسې نو کته مې داسې دی لکه کنه خو بس لاړې پیسې لاړې نو اسې 100 روپۍ لاړې پیسې لاړې صحت ته نقصان ورسېده داسې قسم خوراکونه کې واو نو آینده به خیال ساتو احتیاط پکار دی کې ټول احتیاط پکار دی چې لکه هر چا نه خوړل پکار تا ته یو ځای معلوم دی ته پته چې دا زی خوراک اوس ټیک دی نو بیا هلته داسې په دې سټي سایډ کې نمک منډي سایډ کې زه د شاه فیصل صاحب هغې په ورځ کې یو خواله لي همدا باربیکیوز وغیرہ سیخ کباب ټیکې ورسره فش باربیکیو هم وي که نه خو هغه فش دغه وي د لشي مشي پکې نه وي الریډي ټیکه ټایپ جوړ کړي وي اوس بیا هغه چې کوم دي اتھنټیک دي هغې څه کوي چې هغې په ورځ کې یو خواله لي مطلب خیال لي غویاله لي که نه چې هغې ګاګ چې کوم دی که نه هغه زیات دی نو بس خلکو ته پته ده کنه خلکو ته پته ده خو زه بهرحال هغه خصیص ګا کم سیوا شي خلکو ته پته ولګي دا صحیح معیاري سیس خرڅوي خلک هم راځي یو په دې حیدرآباد کې دی هغه افغاني تیکه ده نه کې سپایسز دومره نشته لکه مرچکې پکې نشته خو هغه دومره جوسي وي که نه شاه فیصل صاحب هغه چې تاسو خورئ که نه خوند به درته درکوي ته به یار زه بل هم وخورم زه بل هم نه مړېږي به نه پې او دومره مزېدار دغه وي که نه خو بهرحال دا خو د خوراک خبر روانه وي لږ اوږې شوی وم نو چې په سړی وږي بیا د خوراک خبرې ډېره مزه کوي او ورسره ویور ته دا مو چې احتیاط کوئ تاسو پلیز ټرینډ دا جوړ شوی دی چې بھائی رجماتي نه پس تراو نه پس بیا سړی بهر ځي
کړی خوري یا بل څه نو سبا به ستاسو ورځ ډېره انتهایي خرابه تېرېږي. بهرحال شاه فیصل صاحب نن به خیر موږ په کوم موضوعاتو باندې خبرې کوو؟ دوه موضوعات دي. یو خو بس دغه امریکې اسرائیل ایران دا یو موضوع ده او بل یو موضوع ده په مانسیره بالاکوټ کې یو واقعه راغلی ده، هغې باندې هم خبرې کوو. صحیح ده جی، دواړه ډېر افسوسناکې واقعې دي. خو پهله به موږ لاړ شو انټرنیشنل افیرز طرف ته. د ایران، اسرائیل او ځینې علاوه د امریکا چې کوم دغه دی کیسه روانه ده په دې کې یو خبر پکې اټ کوم. شاه فیصل صاحب تاسو د خبرې سټارټ کولو نه پهله چې پرون په د سعودي عرب په تیلو دغه باندې حمله شوي دي، اټیک شوی دی. ایران چې کوم دا خبر رد کړی چې یاره موږ دا نه دی کړی. بالکل. نو اوس هغه طاقتونه چې هغه پوهېږي چې یاره دا خو زموږ ته ښځې الټه کېږي لګیا دي، هغوی اوس په دې کې ایران یا یو ای خامخا شاملول غواړي. یس اف کورس. نو دا اوس یو ډېره غټه بله مسله طرف ته چې کوم دی خبره خو بهرحال کې د سعودي عرب پوه شي په دې خبره باندې. جی شاه فیصل. بالکل. دا تاسو چې کوم ذکر وکړو دا د هغې یو ډیپو دی تیلو او د ټول نه غټ ډیپو دی دنیا. صحیح. او هلته کې ریفاینري هم ده، هلته کې ډرونز اټیک شوي وو. صحیح. ډرون اټیکس په هغې باندې شوي او د ایران کوم چې نایب وزیر خارجه دی هغه یې دې خبرې تردید کړی دی. هغوی ویلي چې موږ د حوالې سعودي کوم چارواکي دي هغې سره خبرې هم کړي دي، هغوی ته موږ دا یقین دهاني ورکړې چې دا موږ نه دی کړی. نو دې مطلب دا دی چې دې کې بیا د ایران کوم مخالف قوتونه دي هغه په دې کې انوالو دي، هغه دا غواړي چې سعودي عرب او ایران خپلو کې ونښلي. په دې حوالې سره به سعودي له هم ډېر محتاط اوسېدل پکار دي، دې نه علاوه ایران له هم ډېر محتاط اوسېدل پکار دي. نو زما په خیال چې اوس ایران له خپل لږه سټریټیجي بدلول هم پکار ده، فوکس صرف امریکا او اسرائیل کول پکار دي. ځکه که ان کیس دغه رنګ هغې په دې درېمګړي راغلو په دې کې او دغه رنګ بیا د اسلامي ملک پکې راغلو. یس اسلامي ملکونو دا به خطه کې دا جنګ چې دا به بیا د مسلمانانو خپل منځ کې راشي، هغې به بیا سایډ ته شي. نو دې حوالې سره ډېر زیات محتاط اوسېدل پکار دي. د روس کوم دغه چې و وزیر خارجه هغه هم د حوالې سره د سعودي ولی عهد سره خبرې کړي دي، د ایران کم اعلی چارواکي دي هغې سره هم خبرې کړي او سعودي عرب ته ویلي دي چې امریکا هم دا کول غواړي. امریکې یو خو په دوکه باندې په ایران باندې اټیک کړی دی او بل اوس داسې قسمه کارونه کوي چې هغه تاسو خپله کې وجنګوي. نو هغه هم ورته دا ویلي تاسو خپله دې حوالې سره ډېر محتاط اوسئ. صحیح. دا ډېر زیات ښه اقدام وشو چې هغې پیشګي د هر څه کنټرول کولو دپاره ټول سره رابطې وساتلې. مګر نه بعضې اوقات کې داسې وي چې ستاسو چې کوم د کنیکشن لاینز وي یا ستاسو چې کوم د رابطې لاینونه وي دا چې کله کټ وي نو بیا ستاسو رابطه نه کېږي. هغه ټایم کې بیا مشکل یا هغه ټایم کې بیا داسې وي چې هغه مس انډرسټینډینګ دومره حده پورې لاړ شي چې خبره بیا د هغه نه وتې وي، لاس نه وتې وي. خو دا خو یو ډېر ښه دغه شو ډیولپمنټ دی چې ایټ لیست د ایران او سعودي عرب خپلو کې د کنیکشن یا د رابطې دومره بحال دي چې هغوی دا یې دهاني ورکړه چې موږ په دې کې نه یو انوالو. دا خامخا یا اسرائیل کې دي شي او یا بیا امریکا کې دي شي. بل خبر اف کورس. او دې حوالې سره وزیر خارجه خو دا هم ویلي دي دغه ته دا خبرداری هم ورکړې د روس وزیر خارجه امریکې ته، هغې ته دا ویلي چې تاسو په ایران کې کوم دا اټیکس کړي دي او د رژیم چینج حوالې سره تاسو خبرې کوئ نو دا ډېره خطرناکه خبره ده. ایران خو به دا برداشت کړي، ایران به دا هر څه برداشت کړي، خو دا جنګ چې کوم دی نو دا به دریم عالمي جنگ طرف ته لاړ شي. هغه مطلب دی د اشاره دا وه چې ان کیس تاسو دا رنګ لګیا وئ نو دې کې موږ هم راتلی شو، نور ملکونه هم راتلی شي، دې کې ایران ملګرتیا کولی شي. دا کوم ظلم چې تاسو شروع کړی دی نو هغې دی ویل چې دا کوم رژیم چینج حوالې سره چې دی لګیا دي په ایران کې دا کوششونه کوي نو دا د ترک کي دا ښه خبره نه ده. د ایران ولس پرېږده چې هغې کوم حکومت خوښوي، کوم خلک غواړي هغه د اقتدار کې راشي، دا د ایران د عوامو منډیټ دی، هغې له خپل کوم حکمرانان دي هغه ټاکل پکار دی. دې کې د بهرني قوتونو څه کار نشته دی. بل دې نه علاوه دې چې کوم د اټیکس کړي دي په ایران باندې، یو خو دې دغه رژیم چینج خبره کوي، بل وایي چې دې سره جوهري هتیار دي. خو بل نن کو موږ ګورو نو فرانس یو صدر یو بیان راغلی دی، میکرون د فرانس صدر دا ویلي چې موږ به خپل کوم زموږ جوهري هتیار دي هغه موږ سیوا کوو. او ولې سیوا کوو؟ هغه ویل چې د امریکې کومه سیکیورټي دغه چې وه د یورپي یونین لپاره نو هغه موږ ویو چې هغه سې غیر یقیني ده. نو دغې غیر یقیني صورتحال کې موږ خپل جوهري وسله سیوا کوو. اوس دلته کې د امریکې دلته دوغلاپن خو دا هم دی، که ته هلته کې ایران د جوهري وسلې نه منع کې نو بیا فرانس باندې هم زور راوله که نه، فرانس ته هم ووایه که نه چې ته جوهري وسلې مه سیوا کوه.
یوازې دا څه د مسلم کنټریز لپاره دي. اف کورس یوازې د ایران لپاره خو دا منټ نه پکار کنه، دا نه دي پکار کنه. ته فرانس باندې زور ته ولې جوهري وسله زیوا کې؟ نو هلته کې د فرانس هم دا اعلان کړی چې موږ خپله جوهري وسله سیوا کوو. هلته کې بیا اسرائیل په ایران باندې اټیکس کړي دي، جوهري وسلې یو بهانې ورته جوړه کړې ده. نو دلته کې هم د امریکې او د اسرائیل چې کوم منافقت دی هم مخې ته راغلی. زبردست دا ګوره همیشه که مونږ دا خبرو کو ډېر مخکې دا خبره ټول ته پته ده چې د دې ملکونو صرف او صرف د پالیسي د سټریکټ پالیسي د مسلمانانو دپاره دي چې آیا مسلمانان به سبا په خپلو خپو باندې ودرېږي یا به سبا مونږ ته سترګو کې سترګې راچولو کې خبرې کوي. نو دا خو اوس د دې فرانس چې کومه خبره وه د دې نه بلکل دا واضحه شوه. بل طرف ته که مونږ لاړ شو شاه فیصل صاحب یو ای لګیا د هغه ډېر ښه طریقې سره دا ټول شیدونه کابو کولو کوشش کوي. باوجود د دې نه چې په هغې باندې ډېر زیات میزایلز ورغلل، ډرونز پرې ورغلل، هغه ټول انټرسپټ شول. تقریبا زما په خیال 99% هغه په دې کې کامیابه شول. عوامو ته هم ښه تسلي ورکړه چې تاسو پلیز ریلیکس اوسېږئ، موږ د سره یو ګورنمنټ سره ولاړ دی. تاسو څه ګڼئ که چېرته دغه امریکې هلته کومې اډې دي یا هلته چې کوم د امریکې خپل ځایونه دي که ایران دې نه منې نه شي، آیا دا یو ای ای یا چې کوم مخکې هغې هغه سره حوثیانو سره کړی و په دغه کې یمن کې، نو تاسو بیا دا ګڼئ چې د سعودي عرب او د یو ای دوباره یو بل بلاک به جوړ شي اګینسټ ایران؟ دغه یمن حوالې سره خو نن سبا د یو ای او د سعودي عرب تعلقات هم لږ خراب شوي دي. او بل دا دی چې زما په خیال چې یو ای او سعودي عرب لا فی الحال په دې پوهې دي، هغوی لا خپل یکشن نه دی ښودلی هغه رنګ، ځکه چې هغوی ته پته ده چې موږ یې ډایرکټ نه هیټ کړي دي، هلته د امریکې اډې هیټ کړي دي. بل یو ای یو غلطي دا کړې ده چې په ایران کې خپله سفارتخانه بنده کړې ده. دا یو د هغې یو غټه غلطي ده. سفارتخانه بندول نه په کار، هلته کې سفارتخانه کلاو ساتل په کار، ځکه چې دا کمیونیکیشن کې دی. موږ چې څنګه خبر وختو وکړه چې په سعودي عرب هغه کم آیل ډیپو باندې چې دغه اټیک شوی و، نو دغې حوالې سره سعودي او د ایران دغه رابطې وي بحال وي. دغه رنګ ان کیس بله داسې واقعه په یو ای کې راځي، نو د ایران او یو ای کوم سفارتخانې کوم اعلی چارواکي دي، کم از کم هغوی خو یو بل سره په رابطه کېږي که نه، کوم دا غلط فهمیانې دي چې دا خو نه ډیولپ کېږي که نه، غلط فهمیانې مخ سره ختمیږي. نو زما په خیال چې فی الحال د یو ای سعودي عرب دې حوالې سره پوهه دي چې دا کم اټیکس کېږي نو دا په موږ نه کېږي، دا په دغه کېږي امریکې په اډو باندې کېږي. نو زما په خیال چې داسې څه به نه کېږي د یو ای او سعودي عرب د خوا نه داسې بلاک ملاک لا فی الحال دا یې څه نشته. او ځکه ما وختي ذکر وکړه، نو روس دې حوالې سره د سعودي عرب ولیعهد سره خبرې کړي د هغوی هم دا غواړي چې سعودي عرب او یو ای دا کوم خلیجي نور ملکونه دي چې دې په دې کې انوالډ نه شي، دې ایران سره په دې څیز کې وننښلي. نو د هغې دغه یو کوشش هم شروع دی. صحیح، دا ډېره ښکلې خبره ده. والله دې دا شانتې نه پېښېږي چې یو بل بلاک جوړ شي د یو مسلم کنټري په خلاف باندې. شاه فیصل صاحب مونږ سره یو بل خبره هم دی، که هغې طرف ته لاړ شو، هغه هم ډېر زیات افسوسناک خبر دی. پرون چې سوشل میډیا باندې دغه خبر ډېر زیاته وایرل شوې ده، دې باندې کله رڼا واچوو دا ولې دغه شانتې آیا قصدن د عمل کېدلو، بعد کې بیا چې کوم دی که نه حالات ډېر زیات کړکېچن شو، خراب شو. دا پرون د افطارۍ ټیم او په مانسهره کې بالاکوټ کې یو ځای کې هلته کې یو پولیس اهلکار هغه و او هغې سره دغه یو مزوب هلته کې کس و او ټیک ټاکر هم و، خپل ویډیوز مې بیا جوړول ټیک ټاکر او مزوب و که نه داسې. نو هغه سره دغه پولیس اهلکار ګپ لګو، نو ګپ کې به یا تمانچه راوښکلي، تمانچه راوښکلي، نو هغه نه هغه لګېدلی دی چې هغه لګېدلی زخمي شوی دی. بیا هغه چې هغه کله هسپتال ته وړی نو هلته کې هغه وفات شوی دی. نو دغه د پولیس اهلکار نیول شوی دی، ګرفتار شوی دی. د هغې نه پس د افطارۍ نه پس دا خبره خوره شوې ده چې دغه رنګ واقع شوې ده، نو بیا د هغه ځای خلک راوتي دي، مشتعل شوي دي. ډیفینټلی مشتعل کېږي به ځکه چې یو مذهوب کس سره داسې واقعه کېږي او بیا د پولیس اهلکار د طرف نه، نو هغوی بیا راوتي دي، بیا هغوی تاڼې ته اور لګولی، تاڼې یې سوځولې ده. تاڼه کې خو داسې څه شکر دی څه جاني نقصان نه دی شوی، خو نور کوم هغه وداني چې هغې وله سوځولې ده. بیا ډي پي او چې کوم د مانسهرې هغه راغلی دی، هغه دغه ویلي دي چې په دې کې به څه کوم قانوني تقاضي هغه موږ ټول پوره کوو او عوامو ته دغه درخواست کړی دی چې تاسو قانون په لاس کې مه اخلئ. اوس خبره دا ده چې دغه پولیس اهلکار د سره تمانچه ده ولې په ګپ کې راوښکي، ضرورت څه یې تمانچې ته ګپ لګې، ته سره د تمانچې څه کې لاس کپ هم مه لګوه، په خولې باندې هغه سره ګپ ولګوه، خپل کم ګپ شپ دی هغه لګې. زما په خیال چې داسې قسمه خلک پولیس کې نه دي په کار. دې ښه ټیک ټاک سایکولوجیکل ټیسټ په کار دی، اوس د ده خلاف کاروي په کار ده،
د چې کوم نوکري د هغې نه برخاست کول پکار دي. کو نور هم داسې خلک وي هغه هم په پولیس ډپارټمنټ څه په نور سرکاري کوم ډپارټمنټس د هغې کې هم داسې نه دي پکار. وګورې دا یو قسمه ذهني مریضان موږ دې ته ویلی شو چې ته په نسه خبره په ګپ کې لکه تمانچه راوښکې او بیا په یو موضوع بالکل لکه تمانچه تمانچه یو هغه ټایم کې چې کله دا میګزین پکې نم وي که نه شاه فیصل صاحب بیا هم چا طرف ته نه دی نیول پکار. دا دومره بې اعتباره شي دی که نه چې بس صرف یو معمولي ټریګر دباول دي او د انسان پوره کیسه ختمول دي. ما هغه ویډیو کتله شاه فیصل صاحب زه والله ډېر زیات دغه شوم هغه شاک نه شي سړی غونډه کې چې یاره دا کس ټیک شو موضوع به دی معذوره غونډه کې دی د ده په وهم ګمان کې هم دا نشته صحیح د چا په وهم ګمان کې هم دا نشته کس چې ګپ لګول هغه هم په وهم ګمان کې دا نشته. اوس بیا دا خبره پکار چې کته پولیس کې ټیک شو تا بیا د دې شیدونو سره واسطه د تخ پوهېږي دا شیدونه اعتباره دي بې اعتباره دي نو زه به په دې شیز کې لږ غونډه کې احتیاط وکړم خو نه هماغه خبره چې لږ غونډه کې سایکولوژیکل ټیسټ پکار دي چې کله یو محکمې ته سړی دننه کې بیا خاص کر دغه پولیس محکمه شو یا آرمي محکمه شو دا خو ډېر حساس محکمې دي. دې نه علاوه ډېر محکمې نورې هم دي لکه چې په هغه کې سړی پرسنل یوز دپاره چې کوم دی که نه غلط دغه تېنې فایدې ترې اوچتولی شي لکه انټلیجنس ادارې شوې یا دغه رنګې نورې څه ادارې که نه چې کوم د پولیس سره یا د سټیټ والا ادارو سره چې کوم دی هغه منسلک وي. نو دا صحیح خبره چې په دې کې سایکولوژیکل ټیسټونه پکار دي اینا پس چې کوم دی که نه بیا یو کس هغه ته انرول کول پکار دي په یا پولیس کې یا په آرمي کې یا په هر څه کې چې وي. دې حوالې سره ډېر کونسلنګ پکار دی. زموږ پولیس واقعیات ډېر مخې ته راځي. که تاسو کتلي په پېښور کې جمرود کې داسې واقعیات راغلي دي هغې اشاره کړې ده کسانو ته نه دي ودرېدلي ډز یې پرې کړی دی نو ډز دي له بالکل اخري اپشن پکار دی. ته په چا باندې ډز کې دا خو واقع خو په ګپ کې وشو خو داسې موږ کتلي دي او دا په حیدرآباد کې بالکل جمرود کې ته ډایرکټ په سړي باندې ډز وکړې نو درېدو نو هلکه ټیر ولوله نور ولو دې حوالې سره د پولیس کونسلنګ پکار دی. د دې دپاره دې کونسلنګ ډېر زیات ضروري دی زما په خیال. بله دا خبره تاسو ټایر خبره وکړه که نه ټایر ویشتله تاسو که د موویز کې مو ګورئ په دې بار ملکونو موویز کې دې چې کله یو کس پسې منډه وي که نه نو د دې پلانې کوشش دی چې ټایر مونږ په څه ترکیب باندې یا اولو یا جام کړو. هغه اکثره دغه به ورولي که نه څه جال غونډه کې شي نو هغه ټایر ونیسي یا که مخکې چې ته پولیسو نه هغې ول هغه میخونه ولا دغه پټۍ ولا ورخوره کړي بس ګاډي چې درز درز هغه پنچر شي اینا پس بیا غتلی نه شي ودرېږي. خو دلته ډز کول چې کوم دي که نه دا ضروري ګڼل دي. ډز چې کوم دی که نه ما څو پورې ډز نه کړی بس بیا پولیس والا هم نه ما ته به بیا تمغې چېرته لګېږي. دا خو هغه ړنده ګلی یا ړنده ډز دی که نه چې بس که غلط کسو یا مطلوب کسو ولګېدلو خو بس واه به شي راته که نه شو راته نو بیا به ټیکل کو ټیکل پیدا جرګې مرکې به وکړو بس اف آی آر کې به دغه وکړو ټیمپرنګ وغیره به پکې وکړو ځان به بس په عدالت نه په طریقه باندې ځان وباسو. ځکه همدا خلک دي دی خو تا سره هر رنګې کولی شي. هغه یو کس 14 کاله پس کس څومره کاله پس د جج ول رهایي اعلان وکړو نو هغې ورته وایي چې ته به څه ویل غواړې که نه ته رهایي ملاویږي 14-15 کاله پس هغه ورته جج صاحب وایي تړېدار کړه که نه وایي چې دا څه وی خلک وایي چې ترقی وشو ته لاندې ډیموشن کې ماته نو هغه ورته وایي چې که ته ته تړېدار د زور پته وچلېدله نو ډېره به ښه وه که نه خو لکه تا ته پته نشته. وایي هغه څنګه وایي ګوره دې تړېدار ماته وې نن تقریبا 14 کاله مخکې چې 15,000 روپۍ راکړه کیسه خوږې خوږه وایي هغه ټایم یې ورنه کړې 14 کاله پرې تېر شول او ته زورور شو که تړېدار زورور شو. دا مسئلې مسایل شته زموږ په دې پولیس ډپارټمنټ کې نو دا حل کول پکار دي. شاه فیصل صاحب ډېره مهرباني شکریه تھینک یو سو مچ. د دې دعا سره چې بھئی آینده موږ دغه شانتې د پرابلمز یا دغه رنګې چې کوم مسلې مسایل دې ښکار نه شو یا دې شاهدان نه شو ګورې دغه مسله که مثال کے طور باندې نن یو کس سره وشو خو سبا به ما باندې هم راتلی شي بیا به خلک وایي چې مړه بس خو ده به څه کړي که نه حالانکه ما به یې څه هم نه کړي مړ ده کیسه چلو که نه ځکه ښه ویشتې دی فلان کې خبر ډنګلې خبر یا تاسو چا پسې بې جا الزام ولګوئ که نه هغه تاسو په نه شي په خبره کې یا په کیس کې چې کوم دی که نه وردن نه کوي. نو دا مسلې مسایل شته خو بهرحال په دې دعا سره چې الله تعالی دا ټولې مسلې مسایل خپل رحم و کرم سره ختمې کړي. شاه فیصل صاحب ډېر مهرباني شکریه تھینک یو سو مچ. ویورز موږ به زو بریک طرف ته بریک نه بس موږ سره ډاکټر صاحب موجود دي ځای مو چېرته موږ سره اوسئ.
جی وارز ویلکم بیک اگر تاسو پروگرام کې ډېر مهرباني څنګه تاسو ته مونږ بریک نه مخکې ویلو چې بریک نه پس به مونږ سره ډاکټر صاحب موجود وي او ډاکټر صاحب نن بیا چې کوم دی هغه انتهایی ډېر زیات امپورټنټ بیماری هغه داسې بیماری چې سٹارټ کې یا فار ایگزامپل پریګننسي درمیان کې موږ هغه اګنور کو یا موږ ته خیال نه وي نو هغې نه پس بیا چې کله ماشوم پیدا شي بیا مختلف بیماریانو سره یا کمپلیکشن سره چې کوم دی که نه هغه مور پلار ښکار شي او بیا چې کوم دی که نه ایشوز هم چې کوم دی زیات وي نن موږ سره د رحمان میډیکل انسټیټیوټ نه کنسلټنټ پیډیاټرک کارډیک سرجن ڈاکٹر نبیل افتخار امان صاحب موجود دے ڈاکٹر صاحب تمہیں پروگرام کے ہرکلی ہوئی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جی. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اچھے آپ سنیں خیریت؟ ماشاء اللہ سر فریش لگ رہے ہیں. یہ کوئی روزہ تو رکھو ہے سر, ہمیں بھی کوئی یہ ٹپ دے کہ ہم بھی ذرا فریش لگے. ہمیں تو خواہ تھوڑا سا پف پاؤڈر بھی کرنا پڑتا ہے کہ فریش لگے. اینی ہاؤ سر, تھینک یو سو مچ آپ آئیں سر. اور بہت ہی سر امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور خاص کر کے سر جو نیولی بورن بیبیز ہیں سر, جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں اس بیماری سے گزر رہا ہوں یا آلریڈی میں بیماری لے کے آ رہا ہوں سر. پہلے تو سر اگر ہم یہ بات کریں نا سر کہ کانجنیٹل یہ جو ہارٹ ڈیزیز ہوتے ہیں سر, دل کی بیماریاں سر, اس میں اکثر نارملی جو ہم سنتے رہتے ہیں ہمارے معاشرے میں کسی کی سرید دل میں سوراخ ہے. بالکل. اس کے علاوہ سر اور کون سی بیماریاں ہیں سر جو بائی برتھ جو ہیں بچہ اپنے ساتھ لے کے آ جاتے ہیں سر؟ اچھا, یہ بڑا ضروری سوال یہ اس لیے ہے کیونکہ جو پیدائشی دل کی بیماری ہے نا, یہ تو وہ بیماری ہے جو ماں کے پیٹ سے بچے کے آئی ہے. جی سر. اور وہ اس لیے آئی کیونکہ دل پوری طریقے سے صحیح بنا نہیں ہے. جی سر. اب وہ دل کے جتنے بھی پارٹس ہیں, چاہے وہ دل کی رگیں ہیں, چاہے وہ دل کے چیمبرز ہیں, چاہے اس کی دیواریں ہیں, ان کی فارمیشن میں کوئی بھی ڈیفیکٹ اگر آ جائے, کوئی بھی مسئلہ آ جائے, تو وہ بچے کی دل کی بیماری ہو جائے گی. فار ایگزامپل آپ کہیں کہ اس کے دل میں سوراخ ہے, اس کی دل کی کچھ رگیں جو تنگ ہیں, اس کی دل کی کچھ رگیں جو الٹی ہو گئی ہیں, اس کے دل کے 4 چیمبرز کے علاوہ 3 چیمبرز بن گئے ہیں یا صرف 2 چیمبرز بن گئے ہیں. دل کے اندر ویلوز ہوتے ہیں, 2 دروازے کی طرح ہوتے ہیں, وہ دروازے تنگ ہیں, وہ دروازے لیک ہیں, وہ دروازے ہیں ہی نہیں. تو بچوں کی دل کی بیماری ان کمپیئر ٹو ایڈلٹ کی دل کی بیماریوں سے نا وہ بہت وسیع تر ہے. کم از کم 100-150 سے زیادہ دل کی بیماریاں جو پیدائشی ہوتی ہیں بچوں. صحیح. جی. اچھا سر, اس میں مطلب ایک کو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل بھی ہوگا سر؟ بس وہ آئیڈینٹیفائی تو ہو جاتا ہے ہم سے. جی سر. وہ تو ہمارا کام ہے. صحیح سر. وہ آئیڈینٹیفیکیشن آپ سمجھ لیں کافی حد تک آسان بھی ہے تھینکس ٹو ایکو کارڈیوگرافی. جی سر. مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سمٹمز کو شروع سے ہی دیکھ لیا جائے کہ بچے میں کوئی نقص ہے جس کی وجہ سے اس کو ہسپتال جانا چاہیے. ایک دفعہ ہسپتال آ جائے اور کسی کارڈیولوجسٹ کے پاس چلا جائے, پھر اس کی ڈائگنوسس مشکل نہیں ہے. آج کل کے جدید دور کے جتنی بھی ہمارے پاس ٹولز ہیں نا, سی ٹی اسکین, ایکو, ایم آر آئی, بڑے آرام سے ہم ٹو دی پوائنٹ ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے. سر اس کو ہم ذرا لے جاتے ہیں اور بھی بیسک اس پہ فارم پہ سر, پھر ہم آئیں گے سر گورنمنٹ پہ اور سسٹم پہ کتنا برڈن ہے سر, یہ اس پہ ہم ذرا بعد میں آتے ہیں سر. پہلے سر اگر ہم کہیں کہ فار ایگزامپل بچہ بھی پیدا نہیں ہوا سر, تو اس ٹائم پہ ٹیسٹ کروانا کتنا ضروری ہے سر؟ یہ تو یہ لازمی ہے. جی سر. 18ویں ہفتے میں ایک انوملی اسکین ہوتا ہے. ویسے تو ایک حاملہ عورت کی ہر مہینے الٹرا ساؤنڈ ہوتا رہتا ہے. جی سر. مگر کچھ ایسے الٹرا ساؤنڈز ہیں جو لازمی اور آپ سمجھ لیں وہ فرض ہے, وہ کرنے اس لیے ضروری ہے کہ اس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بچے میں کوئی خدا نخواستہ بہت سیریس مسئلہ ہے کہ نہیں ہے. ون آف دوز از 18ویں ہفتے میں ہوتا ہے انوملی اسکین 18th to 20th ویک کے درمیان. جی سر. وہ انوملی اسکین سر سے لے کے پیر تک بچے کی ہر اجزاء کو اس طریقے سے دیکھتا ہے کہ یہ پوری طریقے سے بنا ہے کہ نہیں بنا. صحیح. اس میں دل کو ہی دیکھا جاتا ہے, اور اگر دل میں کوئی چیمبر صحیح بنا نہیں ہے, کوئی بہت بڑا سوراخ ہے, کوئی ویل بہت زیادہ لیک ہے یا رگیں الٹی ہیں, وہ اس انوملی اسکین میں پتہ لگ جاتا ہے اگر آپ کسی اچھی جگہ سے کروا رہے ہیں. صحیح. جی. اینڈ عموماً طور پہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارا کیونکہ ایک کلچرل سسٹم بھی ہے جس میں ہم ابورشن کو بہت برا سمجھا جاتا ہے, اینڈ ہم بھی بذات ڈاکٹر اس چیز کو کبھی ریکمینڈ نہیں کرتے. مگر ایسی کوئی بیماری ہے جس کو آپ کو پتہ ہے کہ بچے کی جان کو بہت شدید خطرہ ہے, تو پھر آپ کچھ ایسا اقدام لے سکتے ہیں. جی سر. اور اگر وہ نہیں بھی لیتے, کم از کم آپ پلاننگ کر سکتے ہیں. آپ والدین کو سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے بچے کو یہ بیماری ہے, آپ نے اس ہسپتال جا کے فلانے ڈاکٹر سے فلانے ٹائم پہ یہ اس طرح علاج کرنا ہے.
تو وہ ماں باپ جو ہے مینٹلی طور پہ بھی ریڈی ہو جاتے ہیں, ان کے پاس فائنینشلی اپنے آپ کو ریڈی کرنے کا بھی ٹائم آ جاتا ہے. تو نارملی اس کیئر از اے مسٹ, وہ تو اس میں کوئی صحیح. اکثر کیونکہ سر یہ ہوتا ہے کہ آج کل یہ سی ٹی اسکین کروانا یا الٹرا ساؤنڈ کروانا سر, اور یہ جینڈر ریویل کرنا, اس کو بھی ہم ایک بہت بڑا ٹیبو بنا دیا ہم نے. یہ تو بہت بڑا گناہ ہے یہ تو, حالانکہ وہ ایک قسم کا ایک ماں کی صحت کے لیے ہوتا ہے وہ. سر ابھی ہم آ جائیں گے سر یہ سسٹم پہ آ جائیں گے سر, کہ یہ ہمارا جو فار ایگزامپل یہ بچوں کے دل کی جو بیماریاں ہیں سر, سسٹم پہ اس کا کتنا برڈن ہے سر؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ دیکھیں کہ بچے کی دل کی بیماری ہے کتنی ہمارے صوبے میں. صحیح. آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ بچوں کی دل کی بیماری عموماً آپ کی سوسائٹی کا اس پورشن میں آتی ہے who are not financially well off. صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ آپ سمجھ لیں مڈل سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ, لو سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ کی بیماری ہے. جی سر. اینڈ اس کا فرق ہمیں اس کی ابنڈنس میں بھی نظر آتا ہے کہ اگر کوئی بچہ کمپیئر ٹو دا ویسٹ, آپ امریکہ سے دیکھیں تو امریکہ کے مقابلے میں پاکستان میں اور ہمارے صوبے میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے. صحیح. ہمارے کوئی ایسا ڈیٹا ہمارے پاس ابھی تک نہیں ہے کہ ہمیں پتہ لگے کہ کتنے بچے ہیں اس بیماری کے ساتھ, مگر میں آپ کو رفلی کچھ نمبرز بتا دیتا ہوں. یہ جو نمبرز ایکوریٹ نمبرز ہیں, کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر 100 بچے جو پیدا ہو رہے ہیں ان میں سے ایک بچے کو دل کی بیماری ہوگی. صحیح. اب کے پی کے میں 2025 کی کنسنسس کے بعد ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہماری رفلی ہر سال جو ہے وہ 10 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں. صحیح. اب 10 لاکھ بچے میں سے 1% کو دل کی بیماری ہوگی پیدائشی, جس کا مطلب ہے ہر سال 10,000 نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں جن کو پیدائشی دل کی بیماری ہے. جی سر. آپ اس سے ایک اور چیز ایڈ کریں, یہ ہمارا فیکٹ ہے کہ ہر 4 بچوں میں سے ایک بچہ وہ ہوگا جس کا اگر آپریشن اسی سال نہ ہوا, جس سال پیدا ہو اس سال آپریشن نہ ہوا تو وہ بچہ فوت ہو جائے گا. اس کو کرٹیکل کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں. تو اگر 10,000 بچے پیدا ہو رہے ہیں ان میں سے 25% کو فوراً علاج چاہیے, تو اس کا مطلب ہے 2,500 بچے کو اسی سال آپریشن چاہیے صرف کے پی کے میں. صحیح سر. تو آپ جسٹ امیجن کریں کہ کتنا بڑا برڈن ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اتنے بچے ہر سال پیدا ہو رہے ہیں اس بیماری کے ساتھ. اور جو خالی فیملی کی طرف سے آپ سوچیں, میں خود ایک والد ہوں, اور میں جب بھی ایسے بچوں کے والدین سے ملتا ہوں تو میری پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو حوصلہ دے, کیونکہ مینٹلی طور پہ سائیکولوجیکلی ایک والدین پہ کتنا مشکل وقت گزرتا ہے جب ان کے بچے اس طریقے سے بیمار ہوتے ہیں. کیونکہ جب کچھ بیماریاں تو ہوتی ہیں وہ بڑی سمپل ہوتی ہیں, ان کی زیادہ سمٹمز نہیں ہوتے, بچہ دودھ صحیح نہیں پیتا یا بچے کو بہت پسینہ آتا ہے. کچھ ایسی بیماریاں جس میں بچہ کبھی بے ہوش ہو رہا ہے, کبھی نیلا ہو رہا ہے, کبھی اس کا سانس بہت زیادہ اکھڑ رہا ہے, والدین کو بار بار بچے کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑا ہے, ہاسپٹل میں وہ داخل ہو رہا ہے, نمونیا ہو رہا ہے, دوائیوں کے خرچے, ہسپتال کے خرچے. جو والد یا والدہ اگر جاب کرتی ہیں ان کو اپنی جاب سے چھٹی لینی پڑتی ہے. تو اوور آل اگر آپ دیکھیں دی اکنامیکل برڈن آف دس ڈیزیز فیملی کے اوپر بہت بڑا ہوتا ہے, اور یہ خالی پیسوں کے لحاظ سے نہیں ہے, یہ ذہنی طور پہ بھی علیحدہ ہے, ڈپریشن علیحدہ ہے. تو اٹس اے ہیوج برڈن آن دا فیملی. صحیح. سسٹم کے ساتھ ساتھ سر آپ نے کہا کہ برڈن فیملی پہ بھی ہے سر. سر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو کتنے % لوگ فار ایگزامپل وہ اپروچ کرتے ہیں ہاسپٹلس کو سر؟ اچھا, ایسا ایگزیکٹ نمبر تو ہمیں نہیں پتہ کہ کتنے اپروچ کرتے ہیں, مگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب اپروچ کرتے ہیں تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. صحیح. ایسے بے شمار مریض ہمارے پاس آتے ہیں جن کو اصولاً پیدائش کے پہلے دوسرے مہینے آ جانا چاہیے تھا, وہ 3 سال کی عمر 4 سال کی عمر میں آتے ہیں. سر کیا یہ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر, یہ کیا یہ بات نہیں کہ ان کو سمپٹمس کا پتہ نہیں ہوتا؟ بس اس میں آپ کو دونوں چیزیں, ایک تو ان کو تشخیص کرنے میں ان کو سمجھ نہیں پڑتی کہ ہمارے بچے میں کوئی شاید سیریس پرابلم ہے. جی سر. ایک تو وہ وجہ بھی ہے. دوسرا وجہ میرا خیال ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ہم غلط مشورے بھی بہت دیتے ہیں. جی سر. ایک بہت کامن مسکنسیپشن ہے, اسپیشلی دل کی سوراخ کی آپ نے بات کی, جس کو اگر آپ مثال لے لیں, ان کہا جاتا ہے کہ جی سوراخ یہ پخپل ببنشی, یہ خود بند ہو جائے گا, آپ کچھ نہ کریں, ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ میرے جانے والے کے بچے کے بھی دل میں سوراخ تھا, وہ نہیں گیا اور وہ سوراخ بند ہو گیا. اب وہ بات انٹائرلی غلط نہیں ہے, ایسے کچھ سوراخ ہیں جو بغیر آپریشن کے بند ہو جاتے ہیں, مگر یہ کہ بے شمار ایسے سوراخ ہیں, بلکہ میجورٹی ایسے سوراخ ہیں جو آپریشن سے ہی بند ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا. صحیح. تو آئی تھنک یہ ایک مکسڈ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں, اینڈ دوسرا ایکسیسیبلٹی کا بھی آپ دیکھیں. اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ بچوں کے دل کے ڈاکٹر پورے صوبے میں صرف پشاور میں. جی سر. ابھی ریسنٹلی مجھے پتہ لگا کہ سوات میں بھی ایک ڈاکٹر آ گیا, ہمیں بڑی خوشی ہوئی اس بات کی.
مگر مین سینٹرز جو ہیں وہ صرف پشاور میں. اگر آپ دیکھیں کوئی بچہ فار فلنگ وزیرستان میں پیدا ہو رہا ہے, کرک میں پیدا ہو رہا ہے, دور دراز علاقوں میں پیدا ہو رہا ہے, ان کو صرف پشاور آنے کے لیے بڑا سوچنا پڑتا ہے کہ جی ہم نے کتنا سفر کر کے پشاور جانا ہے, ڈاکٹر سے ٹائم لینا ہے, ہسپتال میں ویٹ کرنا ہے. تو وہ اس مینٹل فٹیگ سے ہی اپنے آپ کو بچانے کے لیے نا دے شائے ہوئے, وہ پھر نہیں جاتے ہسپتال. صحیح جی صحیح. ویورز دا خبر دا ډاکټر صاحب چې په پېښور کې صرف او صرف چونکې دا سسټم شته دلته په دور دراز علاقو کې نشته, خو بیا هم که تاسو چېرته ماشوم پیدا شي او بیا تاسو ته لږ غونډه کې سر اگر موٹے موٹے حروف میں ہم بتائیں برڈس فارم میں کہ لیٹ سے ایک پیرنٹ ہے, مطلب فیملی ہے, وہ ٹیسٹ نہیں کرواتے, 18 ویک میں انہوں نے ٹیسٹ نہیں کروائے, بچہ پیدا ہو گیا سر, تو کیا مطلب ان کو ایسے سائنس یا سمٹمز ان کو ایسے پتہ چلے کہ وہ جا کے ڈائریکٹ فوراً جو ہے ہاسپٹل کے؟ تو ایک تو دو گروپس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اس کو. صحیح. تو پہلا گروپ سب سے آسان گروپ ہے, یہ وہ بیماریاں جن بیماری میں بچہ نیلا ہوتا ہے. صحیح. تو اگر آپ کو اپنا بچے کی انگلیاں نیلے لگ رہی ہیں, اس کے ہونٹ نیلے لگ رہے ہیں, اس کا رنگ آپ کو بنسبتاً باقی بچوں سے نیلا نیلا لگ رہا ہے, تو اس کو تو فوراً ہسپتال لے جاؤ. صحیح. چاہے وہ بچہ 1 ہفتے کا, چاہے وہ 1 ماہ کا, چاہے وہ 1 سال کا. صحیح. دوسرا جو گروپ ہے یہ وہ گروپ ہے جو نیلا نہیں ہوتا, وہ میرے اور آپ کی طرح سرخ بچے ہوتے ہیں, مگر ان بچوں میں ہمیں اس کے کھانے پینے میں اگر وہ دودھ صحیح نہیں پی رہا, یا وہ دودھ بہت پی رہا ہے مگر اس کا وزن نہیں بڑھ رہا, یا وہ سانس اس کا اکھڑنے شروع ہو جاتا ہے, آپ دیکھتے ہیں اس کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہے, یا اس کو بہت پسینہ آتا ہے, یہ موٹے موٹے 4-5 چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ایک والدہ جو ہوتی ہے نا, جی سر, والدہ کی چھٹی حص بہت تیز ہوتی ہے. بالکل. میں نے عموماً دیکھا ہے جتنی بھی والدہ میرے پاس آتی ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں جی اس کو میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں, اسی طرح اس کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہے, یہ اس کو پسینہ آ جاتا تھا, اور مگر میں سوچتی تھی شاید ٹھیک ہو جائے, شاید فلانا مسئلہ ہے. تو والدہ کو اپنی چھٹی حص کی سننی چاہیے, اس کو لگ رہا ہے اس کا بچہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو ہاسپٹل لے کے آئیں. صحیح. تو اگر فار ایگزامپل ایک بچہ ہے وہ بلیو ہو رہا ہے سر, اس کے نیلز بلیو ہو رہے ہیں, فیس بلیو ہو رہا ہے, تو یہاں پہ فکر کی بات ہے. لیکن دوسری طرف بچہ جو ہے وہ بلیو نہیں ہو رہا, لیکن وہ جو ہے لگتا تو ہماری طرح ہی ہے نارمل, لیکن اس کے دل کی دھڑکن تیز ہے اور وہ کھا پی رہا ہے لیکن اس کا وزن نہیں بڑھ رہا. تو یہ 2 باتیں جو ہے نا میرے خیال سے 1 سال تک کے بچے کے لیے آبزرویشن کافی رکھنی چاہیے. 1 سال کے بعد تک سر آپ یہ کو میں سال کا نہیں کہوں گا, میں آپ کو ایون کچھ ایسی بیماری جس میں آپ سال تک بھی انتظار نہیں کر سکتے, میں جو آپ کو شروع میں کہی ہے, مطلب وہ شاید اس کو صرف جو علامت ہو وہ یہی ہو کہ اس کی سانس خراب ہو رہی ہے یا اس کا وزن نہیں بڑھا, تو اس میں سال تک رکنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب جب بھی پتہ لگے ان کو لے آئیں, کیونکہ کافی ایسی بیماریاں جو سال سے پہلے ناعلاج ہو جاتی ہیں, پھر ان کا علاج ممکن نہیں ہوتا. صحیح. ویورز کے ساتھ سب مختلفي ډاکټر صاحب نه موږ ډاکټر صاحب موجود دي د زړه په بیماریانو حواله سره او د ماشومانو نو په هغه کې به بیا چې کوم دی ډاکټر صاحب تاسو خوخوري طریقې سره گائیڈ کی. ڈاکٹر صاحب اگر ہم ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو ٹریٹمنٹ مطلب ظاہری بات ہے ہارٹ سرجری کوئی آسان بات تو ہے نہیں, یا اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فنگر ٹپس پہ ہوگا. سکسیس ریشو کر کے اگر ہم بات کریں, اچھا میں تو آپ کی بالکل مترادف بات کروں گا. پتہ ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں عموماً سوسائٹی میں جو دل کے آپریشن کی ایک امیج بنا ہوا ہے نا, وہ بنا ہوا ہے جو بڑے انسانوں میں جو دل کے آپریشن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری پیلیٹیو سرجریز ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے آپ آپریشن کر کے بیماری کو نہیں ٹھیک کریں, آپ بیماری کے ساتھ زندہ رہنا بہتر کریں, زندگی بہتر کریں, ہاؤ ٹو لیو بیٹر ود دا ڈیزیز. مگر بچوں کی جو پیدائشی دل کی بیماری ہیں ان میں کافی زیادہ ایسی بیماری ہیں جو کیوریٹو سرجریز ہیں. اس کا مطلب ان کا آپریشن ایک دفعہ ہو گیا تو بچہ کیور ہو گیا, اس کو زندگی بھر کبھی بھی کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہوگا, اس کو نہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی, اور وہ ویسی ہی زندگی گزارے گا جیسے اس کے باقی کلاس فیلوز یا اس عمر کے باقی بچے جو ہوں گے. تو بچوں کی دل کی بیماری کی ایک بڑی خصوصی بات یہ ہے کہ اس میں آپشن ہے, پاسبلٹی ہے کمپلیٹ کیور کا. صحیح. بڑوں میں آپ کہتے ہیں کہ وہ جی بڑوں میں تو اٹ از آپ ساتھ چلتے جائیں, جی وہ بیماری کے ساتھ آپ کو زندہ رہنا سکھا دیتے ہیں. صحیح. سر اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑا سا ڈائٹ کی بات کر لیں سر, یہ بھی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اکثر ہم سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ میڈیکیشنز ہیں, کچھ ملٹی وٹامنز ہیں, یا کچھ خوراک ایسے ہیں جو آپ کے دل کو مضبوط بناتے ہیں, یا آپ کی جو یہ والز ہیں اس کو اس کا جو فلو ہے اس کو سموتھ رکھتے ہیں. تو سر بچوں کے لیے خاص کر آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ اچھا دیکھیے, بچہ ایسا کچھ کھا پی نہیں سکتا جس سے اس کی دل کی بیماری ٹھیک یا خراب ہو جائے. ہاں جب والدہ تھی, جب وہ حاملہ ہوتی ہے
حمل کے دوران اس کی خوراک بہت ضروری ہے, اسپیشلی پہلے 3 مہینے. صحیح, پہلے 3 مہینے اس کو فرسٹ ٹرائمیسٹر ہم کہتے ہیں. اس دوران وائٹامن B12 لینا, فولک ایسڈ لینا, اچھی تازی خوراک کھانا, یہ نہایت ضروری ہے. ماں ہیلدی ہوگی تو بچہ ہیلدی پیدا ہوگا. یہ کانسیپٹ ہمیں بڑا کلیئرلی ہونا چاہیے, اور یہ اس کی ضرورت ہمیں سب سے زیادہ ہوتی ہے پہلے 3 مہینے میں. صحیح, جی جی. تو کوئی خاص خوراک ایسا نہیں ہے میں کہوں کہ فلانی چیز کھائیں فلانی چیز نہ کھائیں, مگر ایک وائٹامن B12 اینڈ فولک ایسڈ یہ فرسٹ 3 منتھس میں بہت ضروری ہے. صحیح سر. جی, یہ کہنا میرے اس لیے ضروری ہے, میں آپ کو بتاؤں بڑی کامن ایک اور ہمارے کلچرل کانسیپٹس ہے. یہ والدہ کو کہتے ہیں جی آپ یہ دوائیاں نہ کھایا کریں, آپ پہلے 3 مہینہ اگر ڈاکٹر لکھ کے بھی دیتے ہیں نا تو اس کے گھر میں اور جو عورتیں ہوتی ہیں اس کو منع کرتی ہیں کہ جی آپ یہ فلانی دوائی نہ کھائیں, اس سے تو خدا نخواستہ بچے میں پرابلمس پیدا ہوں گے. اٹس دی اپوزٹ از ٹرو, کھانے سے آپ پرابلمس کو اوائڈ کرتے ہیں. جی جی جی. اچھا, تو مطلب آپ یہ وٹامنز لے سکتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے فولک ایسڈ جتنے بھی ہو, لیکن ڈاکٹر کے ساتھ یا ہاسپٹل جا کے اپنا چیک اپ کروانا یہ بھی بہت انتہائی ضروری ہے. سر ابھی ہم نے باتیں کر لی سر, مطلب ڈسکس کر لیا ہم نے کہ یہ ایشوز ہیں بچوں کے دل کے مسائل ہیں, مطلب وہ سر آپ نے کہا کہ رگوں کا لیک ہونا یا سوراخ ہونا. سر ان سب کا اگر ہم سولوشن کی بات کریں سر کہ یہ بالکل ایشو آئی ہی نہ, تو سولوشن آپ کیا دیکھتے ہیں سر؟ اچھا دیکھیں, یہ تو اٹس ناٹ پاسبل کہ یہ بالکل آ ہی نہ. دیکھیں بیماری تو آپ دنیا سے مٹا نہیں سکتے, ہوگی مگر ہم کم از کم ہم 2-3 کام کر سکتے ہیں. تو پہلا کام آپ نے یہ کوشش کرنا ہے کہ اس کی جو شرح جو ہے نا اس کو آپ ڈیولپڈ ورلڈ تک لے جائیں. صحیح, ٹھیک ہے, کہ ہمارے ملک میں کیوں اس کی شرح زیادہ ہے, صحیح, کیوں ہمارے ملک میں بچے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں جن کے دل میں کوئی مسئلہ ہے. اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے جو باتیں کی وہ سٹارٹ ہوتا ہے حمل سے آپ شروع ہو جائیں, بلکہ حمل سے بھی پہلے میں کہوں گا کہ جس کو ہم کنسینگونس میریجز کہتے ہیں, فرسٹ کزن میریجز. اب فرسٹ کزن میریجز ٹھیک ہے ہمارے کلچر میں اٹ از سم تھنگ دیٹ از ویری کامن ہوتا ہے. میں اس چیز کو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ کریں, مگر ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے خاندان میں پیدائشی دل کی بیماری اگر کسی کو ہے یا نہیں ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے خاندان میں پیدائشی دل کی بیماریاں چل رہی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ پھر شادی خاندان سے باہر کریں, کیونکہ اگر آپ خاندان میں کریں گے تو اس کا رسک زیادہ ہو جائے گا. ایک چیز. دوسری چیز, حمل کی ہم نے بات کی تھی, مدر کی نیوٹریشن کتنی ضروری ہے, مگر نیوٹریشن کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ایسی والدیں ہوتی ہیں جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کی ہوتی اپنی لائف میں. روبیلا ایک ایسی بیماری ہے جو ڈیولپڈ ورلڈ میں نظر بھی نہیں آتی, اور ہمارے ملک میں ویری کامن ہے کیونکہ اس کے خلاف ہم ویکسینیٹڈ نہیں ہوتے. اور روبیلا اگر ہو گیا ماں کو تو اس کے چانسز آف گیٹنگ بیبی جس کے پیدائشی دل میں مسئلہ ہے اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو مدر کا ویکسینیٹ ہونا بہت ضروری ہے. جو تیسری چیز ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ ڈیلیوری ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے. تو کافی ڈیلیوری جو ہوتی ہے وہ انسپروائزڈ گھر پہ کی جاتی ہے. اگر وہ ہوگی تو آٹومیٹکلی بچے کو کوئی پیڈیٹریشین دیکھے گا نہیں پیدائش کے وقت. تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ڈیلیوری جو ہے وہ کم از کم سپروائزڈ ہو. بے شک گھر پہ اگر ہے میڈیکل سینٹر میں ہو, مگر انڈر دا سپرویژن آف اے ڈاکٹر. بہتر یہ ہے کہ ہاسپٹل میں کی جائے. پیدائش کے فوراً بعد بچے کا ریویو بائی پیڈیٹیشین, بائی بچہ ڈاکٹر, تو بچے کو آ کے دیکھ لے. اور موسٹ پیڈیٹیشین صرف ایٹ برتھ بچے کے ایگزامینیشن سے بتا سکتے ہیں کہ اس کے دل میں کوئی بڑا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے. صحیح. آپ کو میں یقین جانے ایک سمپل سا ٹیسٹ, اٹ از سو سمپل اٹ کین بی ڈن ان فیو منٹس ایکچولی. وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نیا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کی آکسیجن کی شرح دیکھ لیتے ہیں, آکسیجن سیچوریشن. ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے, وہ انگلی پہ رکھتی ہے اور آپ کو وہ اسی وقت ودن سیکنڈز بتاتی ہے کہ اس کے خون میں کتنا آکسیجن ہے. اور آپ یہ دونوں ہاتھ اور دونوں پیر پہ چیک کرتے ہیں, اور اس کا پھر چارٹ ہے جس سے آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں. ایکسکیوز می. اینڈ ایک اسٹڈی آئی تھی جس نے بتایا تھا کہ صرف یہ ایک چیز کرنے سے آپ نے ڈیٹیکشن ریٹ جو ہے نا اس کو 80% بڑھا دیا. صحیح. جسٹ بائی ڈوئنگ دس ون پروسیجر جو ہارڈلی 5 منٹس میں نہیں لگتا نا, تو آپ نے ڈیٹیکشن آف کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز کو 80% تک آپ نے بڑھا دیتے. تو ایک بڑی کامن چیز ہے جو ہاسپٹل میں ہو سکتی ہے. اینڈ دین ونس ایک دفعہ ڈائگنوسس ہو جائے تو فوراً علاج کی طرف چلے جائیں, اس کو ڈیلے مت کریں. علاج جتنا جلدی ہوتا ہے اتنا بہتر ہوتا ہے. سر ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے نا کہ دل کی بیماریاں یا فار بچے ہو یا بڑے ہو بہت مہنگے ہوں گے سر. او یس. تو اس چیز کو کیسے کور اپ کریں سر, مطلب ٹیسٹ تو ہم ایٹ لیسٹ کروا سکتے ہیں. نہیں, یہ بات بالکل درست ہے. بچے کی دل کی بیماری ایک بہت بڑا فائنینشیل برڈن ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹ از ناٹ صرف آپریشن کی بات نہیں ہے نا. آپریشن سے پہلے ملٹیپل دفعہ یہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کی فیس دیتے ہیں, ایکو کی فیس دیتے ہیں, خون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں,
اینڈ دین آپریشن اٹ سیلف جو ہے آپ اس سے حساب لگائیں کہ ایک بڑا ایوریج دل کا جو آپریشن ہے نا سوراخ بند کرنے والا بیماری ہے اس کی کاسٹ تقریباً 8 سے 9 لاکھ روپے کے درمیان. اچھا اب یہ ایک فیملی کے لیے افورڈ کرنا بالکل بہت مشکل ہے. سر اس پہ مزید بات کرتے ہیں, کال ہے, بڑے ٹائم سے ویٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام, حضرت واڑو کال کٹ کی تھی. اچھا سر 8 سے 9 لاکھ. ہاں تو 8 سے 9 لاکھ روپے کاسٹ آتی ہے. اب ہمیں بڑی وی شوڈ بی تھینک فل کہ ہمارے ملک میں صحت کارڈ کی فیسلٹی اویلیبل ہے. KPK میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ہے, اور صوبوں میں بھی ہے. اینڈ میں ملک کو اس میں کہوں کہ انہوں نے ہر صوبے کے جو گورنمنٹ ہے اس نے کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہے اس بیماری کے لیے. اینڈ ابھی بچوں کی دل کی بیماریوں کا علاج صحت کارڈ پہ بالکل مفت ہو رہا ہے. صحیح. تو میں تمام ویورز جو بھی سن رہے ہیں سب کو میری طرف سے یہ میسیج ہے کہ اگر آپ کے خاندان میں, آپ کے علاقے میں, آپ کے گاؤں میں, آپ کی جان پہچان میں کوئی بھی ایسا بچہ ہے جس کو آپ جانتے ہیں اس کو دل کی بیماری ہے اور وہ اس لیے علاج نہیں کر رہا کیونکہ وہ اس کے خرچے سے ڈر ہے, تو ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ جی آپ کا علاج مکمل طور پہ مفت کیا جا رہا ہے حکومت پاکستان کے خرچے کے اوپر. تو ضرور تشریف لائیں ہاسپٹل اور ضرور آپ علاج کروائیں. اس میں صرف ٹرانسپورٹ کاسٹ آپ کی ہے, باقی ایوری تھنگ ایلس از فنڈڈ بائی ہیلتھ انشورنس. صحیح سر, کال ہے ہمارے پاس جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. تاسو نجی مالا تپوس کو جمع ڈاکٹر صرف دا بڑو علاج کی کنا دا سکٹو کسانو علاج ہم کئی رزر دا کوشچن دوبارہ ریپیٹ کیجئے. جی مادا تپوس کو ماوی ڈاکٹر صرف دا بڑو علاج کئی کنا دا کٹو علاج ہم کئی دزر وڑو علاج کی وڑو ختم کی دوڑ ختم کی جی ختم کی کرتے ما وی چې لک ډاکټر صاحب ته وایم چې زما په دې ګس لاس باندې ډېر زیات درد راځي او په دې سینه باندې د ښي اړخ ته مې داسې سری کوي او هغه شاته موځي. نو دا هغه ما مخکې ECG او ایکو کړې وه, نو ما ته ډاکټر وایي چې دا د زړه بیماري نه سر معدې تیزابیت ډېر زیات دی, نو دا د زړه یو رګ د معمولي تنګوالي کوي, نو دا هغې سره دی, دا هم د زړه په بیمارۍ کې نه شمېرو. دا خبره ما ته په 2015 کې جي ډاکټر صاحب کړې. بیا ما دغه مو کو انجیوګرافي مې وکړه, اټیک وه, ایکو ورته مې کو ټیک وه, خو اوس بیا مې په ګس لاس درد دی او په دې سینه مې د ښي اړخ ته شاته او مخې ته راسې درد کېږي. نو ما یې چې داسې خو زما د معدې تیزابیت هم ډېر دوړه مې هم درځېږي. نو ما یې چې ډاکټر صاحب ته ووایم چې دا څه مسله ده, زه بیا ایکو ورته وکړم او که دا څنګه چل دی. صحیح دی جی میڈم, تھینک یو سو مچ, ڈیرے مہربانی, السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. اردو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں, آپ 5 منٹ کو بتا دیں. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کی جو سوال جو یہ تھا کہ مجھے درد ہوتا ہے سینے میں ہوتا ہے اور میرے رائٹ ہینڈ پہ, ہاں لیفٹ ہینڈ میں پین ہوتا ہے اور وہ سیڑھی کے پنز اینڈ نیڈلز کی طرح درد ہوتا ہے. تو یہ بات ان کی درست ہے کہ ایسا درد از ویری کامن ان مریضوں میں جن کو دل کی بیماری ہوتی ہے, مگر اس درد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو خواہ دل کی بیماری ہی ہے. صحیح. تو ایسی بے شمار اور بیماریاں ہیں جو اسی طرح پریزنٹ کرتی ہیں اسی سمٹم کے ساتھ. تو ایک تو پہلی ان کی دماغ میں یہ بات. دوسری ان کو یہ فرماتے ہیں کہ اگر اینجیوگرافی بھی نارمل ہے, ایکو بھی نارمل ہے, ECG بھی نارمل ہے, تو ہم نے کافی حد تک انویسٹیگیٹ کر کے دیکھ لیا کہ دل الحمدللہ ٹھیک ہے. بہرحال اگر کیونکہ یہ ایک نیو سمٹم ہے, ان کو اب نئی تکلیف آنی شروع ہوئی ہے, تو ان کا میرا مشورہ ہوگا کہ یہ ایک کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں. میں ایک سرجن ہوں, تو مجھے جب بیماری پتہ لگ جاتی ہے تو اس کا علاج کرنے ہم آپریشن کے ذریعے کر لیتے ہیں, مگر بیماری کی تشخیص جو ہے وہ ایک کارڈیولوجسٹ ان کے لیے بہتر کریں گے. آپ چھوڑتے ہی نہیں سر بغیر سرجری کے. بہرحال میڈم ڈاکٹر صاحب وہی جی تاسو ته فار ایگزامپل انجیوګرافي ایکو یا ECG هر څه کلیر وي, بیا هم تاسو ته تکلیف وي, نو بیا به تاسو کارډیولوجسٹ ته ورځئ, ځکه چې ډاکټر صاحب چې کوم هغه سرجن دی هغه سرجری کوي. الله موږ کارډیولوجسٹ داسې وي چې تاسو سرجری ضرورت دی, نو بیا ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحب خدمات تاسو ته وړاندې وي. ڈاکٹر صاحب انہوں نے اسٹمک کا بھی کچھ بولا کہ ڈاکٹر صاحب ان کو معدے کی تیزابیت ہے, تو یہ پاسبل ہے مطلب کہ؟ ہاں, تو میں وہی آپ کو کہہ رہا تھا, سینے کا درد جو ہے نا, سینے کا درد آپ کے معدے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, پھیپھڑے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, دل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, پٹوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے, ہڈی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو سینے کا درد کی بہت زیادہ ڈفرینشیل ڈائگنوسس ہیں. ہاں میم دا کار بتا سو کہ پہلے واٹر کے پہلے خپل انجیوګرافي دا ECG ایکو دوباره وکي, بلکې تاسو رحمان میډیکل انسټیټیوټ ته لاړ شئ, نو اخو جوړ شوی د زړه بیماریانو لپاره سٹارټ کی, نو البته یو ښه کارډیولوجسټ وي, هغه سره تاسو خپل اپاینټمنټ واخلئ
سر چې کوم دی هغه سرجن دی نو که کارډیالوجسٹ تاسو ته څه ووایي نو هغې نه پس به تاسو ته ویسے وہ آپ کے پاس بھی آ سکتی ہے سر اسٹارٹ میں آنے کو آ سکتے بالکل. نو تاسو د ډاکټر صاحب چې کوم دی تاسو کو دلته ان شاء الله که ښه تاسو ته ډاکټر صاحب A to Z ریکمنډیشن مې چې کوم دی درکې مطلب دا ووایي تاسو پلیز دلته ما سره نشته مطلب ماته لږ ووایي که نه جي نو تاسو چې کله I don't have right now. نو رحمان میډیکل انسټیټیوټ چې کوم نمبر دی ویورز په هغې باندې به تاسو رینګ وکړئ کوم نمبر دی هغه ته تاسو ته وایم چې 0335 583 8000 نو میډم د تاسو هم دا وایم چې 0335 په دې باندې به تاسو رینګ وکړئ او تاسو به د ډاکټر صاحب چې کوم اپاینټمنټ دی هغه به تاسو واخلي کال کې به تاسو چې ماته ډاکټر نبیل افتخار اوان صاحب اپاینټمنټ پکار دی نو هغې به تاسو ته اپاینټمنټ درکړي بیا تاسو په هغه ورځ باندې بیا خامخا راشئ ځکه دا خبرې لږ سینسټیټیو وي دې کې چې څومره زر کولی شئ نو دا وکړئ احتیاط هغه پکې مه کوئ انتظار پکې مه کوئ چې صبر وکړه سبا بشي یا بل سبا بشي دل ہے سر بالکل کوئی مذاق تھوڑی ہے یہ ایک مرتبہ سر اس طرح ہوا تھا کہ میں نے رات کو کچھ برگر وغیرہ آرڈر کر لیا تھا تو میں نے کہا نہیں اب میں اس کے بعد کوئی سیریز وغیرہ دیکھ رہا تھا مجھے وہ اچانک سے وہ پالپیٹیشن اسٹارٹ ہو گئی کبھی تیز کبھی سلو تو میں نے کہا یہ ہارٹ اٹیک ہے کیونکہ مجھے یہاں پہ بھی پین فیل ہونا شروع ہوا اور وہ پسینے بھی آنا مجھے شروع ہو گیا میں نے کہا بس ابھی تو سے قصہ گڑبڑ ہے پھر میں ادھر گیا ہاسپٹل گیا میں نے وہاں پہ جو ہے ڈاکٹر کو جب ہم نے وہ سچویشن بتائی تو اسے کہا کیا کہا تھا میں نے کہا میں نے برگر کھایا ہوا تھا کہتے چاہیے میدے کا مسئلہ ہے تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے ڈرا ہوا تھا میں بہت زیادہ ہاں بہت ایکسٹریم ڈرا ہوا تھا تو باقی اللہ خیر کرے ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار کمنگ بہت بہت شکریہ ان شاء اللہ موقع ملے تو اگلے پروگرام میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے ڈسکشن کریں گے کیونکہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہارٹ اور وہ بھی خاص کر بچوں کا تو بہت بہت شکریہ سر تھینک یو سو مچ ویورز دا زموږ پروگرام امید دي چې تاسو په خوښ شوي ان کیس که پروګرام تاسو نه مس شوي وي یا تاسو په درمیان کې لګولي یا یو نیمه خبر باندې پوه شوي نه نو زموږ پروګرام به یوټیوب او درې نه په فیسبوک باندې هم اپلوډ کیږي تاسو هلته هم کتلی شئ موږ نه بس به وینات سیګمنټ زه یم چېرته موږ سره اوسئ